بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا ورب شهر. نو د مانځه کې چې کوم سنتونه دي دا غي ذکر شروع شو په تکبیر تحریمه کې څلور سورتونه خالي نو منګه په سنتونو کې دا د تکبیر تحریمه سنتونه ویلو چې کله لا منګه د کوونو لاسونه به د غوګونو په برابرې باندې ورو سر په جنا کته کوم او ګته په خپل حال باندې پریو نه به ډیر کولاو انا به بندو یا به خیل اس په ګس لاس باندې به د نامنه لاندې بګدو او دا کچا غوتا او غټه غوتا باینه منګه حلقه جوړ کړي او په مړوند باندې به مونږه خودلی په دې قسم او د سوره د سنا په کوی د تکبیر فاتح تکبیر نو رسو او سنا الفاظ ویلو بیا اعوذ بالله بسم الله دا وایو بسم الله به هر رکعت نه مخکوي او اعوذ بالله وسې په شروع کوي امین په قلار باندې وپټه او چې کله ولاړ نو د قیام په حالت کې بعد د غوتو په منځ کې د خپو په منځ کې به د سلور غوتو په مقدار کې فاصله پریږدي او سحر په مانځ کې مسبقین مانځ کې به تیوالی مفصل نه ماجګر او مسقطن به د قصه او سات مفصل نه او ماخام به د قصه مفصل نه وي وس نمبر 13 دا وایي أن يطيل الركعة الأولى من الركعة الثانية في الفجر فقط چې اولنې رکعت با وګدول او دویم رکعت لنډول د اول په نسبت سره د صرف د سحر په مانځ کې سنت دي سحر په مانځ کې با اولنې رکعت لږ وګد کې او رسونه چې دا وبسې لګلند کې اولنې به دا وګد کې چې لکه خلک خو برابر کې ډیش لا سو راغلي نه جماعت ته یا غلا او دس نه کړي یا غلا سنت نه کړي نو چې دې پاکستان جماعت تر اورسه او دویم رکعت د اول په نسبت باندې لکم کول په نور منځونو کې ټول رکعاتونه به یو شان دي کې بریګه به اولنې دویم بلند نه کې ټول به یو شان دي کې اوسې پرې اول رکعت کې په سحر په مانځ کې په اولنې رکعت کې لګډې رکعات ویل په دویم کې داګینه لکم نه ايطيل الركعه الاولى وګدول د اولنې رکعت د دویم رکعت نه فی الفجر فقط صرف د سحر په مانځ کې نمبر 14 تکبیرۃ الرکوع د رکوع تکبیر ویل دي کنه دا هم سنتي الله اکبر ویل بیا چې موږ رکوع لزو نو د رکوع په ټایم کې درې سنتونه دي یو دا ده چې دا لاسونه د لاسونو بدرې سره بعد زنګونان جوخنیول ګوتې کولا وهل او د املا غړول چې املا ته بالکل وغړې چې دا شاته حصہ د سر سره بالکل برابر شي او پندې چې دا به ولاړی او په رکوع کې سبحان ربی العظیم درې پیره ویل هغه طریقه ما تاسو ته وایم چې کله موږ رکوع لزو نو موږ به د لاسونه نوی په دې لاسونو باندې خپل زنګونان جوخ ونیسو او زمنګ د لاسونه به بالکل نیغ وي چې زمنګ لاسونه نیغي نو زمنګ املا سر او شاته حصہ دا به برابر وي او که زمنګ لاسونه دسي ما زنګونان نه دي نیولي زنګونان مې نه دي نیولي دي طرف ته کړم نو شاید املا زما ولاړه ده وا یا مې زنګونان نیولي دي ولاسونه مې نه غنډي نو بیا هم دسي دي نو دا لاسونه به بالکل نه پرې ځګونو باندې با د زنګونان به ونی سي جو او دا لاسونه باندې کې چې بری کې دغه نه کوګواله نه په دې طریقه باندې نو ستا سر ملا او شاته حصہ دا به ټول برابر وي او درې پیری به پکې سبحان ربی العظیم وي صحیح شو دا سړو لپاره زنانه چې نه عبادت مرنخ کدهږي زنانه صرف معمولی غونډه کې لکه شي پورا داغو د لپاره د سر او ملا او دار سي او ځکول دا سینی ځکه زنانه ایت تکلیفي اي خذ ركبتيه بيديه حال الركوع نیول د دوانو زنګونانو په دوانو لاسونو سره په حالت د رکوع کې ويفرج اصابعه او کولا وهبه غوت خپل یعنی دا غوت به کولاوي چې بری باندې زنګونان جو خو چې دې باندې څنګه بیا به زنګونان نه وکیږي نمبر 16 ايبسط ظهره ملا غړول یعنی وګدول د سپلانول ويسوي راسه بعجزه او برابرول سر د کناټو سره وينسب ساقيه حال الركوع او په حالت د رکوع کې خپې ودرول یعنی خپې جنن دا به بالکل ولاړ بینېږي وي نمبر 17 ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات على الاقل او په رکوع کې سبحان ربي العظیم کم از کم درې پیری ویل
على الاقل معنی کم از کم کم از کم 3 پیری به قدرونه علاوه جو 15 پیری و پیری نه پیری ورس پیری سونه ته ویل شي خو چې کله امام یې ته امامته مونږ کې نو بیا به 3 پیرونو سیوا نه وي او چې ځان لکه چې بیا وای اصل پیری خو پکې وای نه 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 ان يباعد الرجل يديه عن جنبيه حال الركوع لری ساتل د سړی خپل لاسونه د ډډونه په حالت د رکوع یعنی په رکوع په حالت کې با د لاسونه زمونږ په ډډونه لري لکه دسی باندې پوه لکه زنه نه نو زنانه وبدي چې کوي چې په خکته شي د لاسونه به دی او سړی چې نو دا به د لاسونه په ډډونه دا بل لري دسی به دې د کمانه پوه شو به معنی یعنی دا لاسونه به دې خېټه سره د املاک سره دغه سره د ډډو سره باندې لګي ايباعد الرجل لری کول د سړی یدی دوان لاسونه عن جنبی د خپل ډډونه حال الرکوع په حالت رکوع کې پوه شو به معنی بیا مکو ان يقول الامام عند رفع الراس من الركوع سمع الله لمن حمده وای به امام کله چې د رکوع نه سر راوچتای د رکوع نه د سر راوچتولو په وخت کې به امام وای سمع الله لمن حمده معنی لري اوري الله پاک هغه څوک چې هغه د الله تعریف بیانوي والمقتدي يقول سرا او مقتدي په پټه باندې وای ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ملشي ربنا ولك الحمد ملشي اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد دا ټول الفاظ ویل شي ربنا اے رب زمونږه ولك الحمد او خاص تعالی رسنا ده خاص تعالی تعریفونه دي والمنفرد ياتي بهما جميعا او منفرد پر ادوانه وي یعنی منفرد چې کوم یواز مونږ کوي نو دی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا ادوانه بجمع وي نمبر 20 تکبیرۃ السجود دا سجدی تکبیر ویل دا هم سنت دي وز رکوع سجدی لازم نشي چل بکاو ان يزع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه عند سجوده بقي خودلو کې به لاول بمنګا زنګونان خطه کوي کله موږ سجدی لازم لاول به زنګونان خطه کوو شکوا دویم نمبر بلا سنا دریم نمبر په پوزه پسمګه کیدو او څلورم نمبر تندې په پسمګه باندې کیدو دا لاسونه نه دي دا په دوانه زمنګ د غوګونو په برابرې باندې پراته صحیح ده د مخ په زمونږ د دوه لاسونو په مینس کې ها بیا دا چې کله پاسو نه پاسېدو په وخت کې لاول با پوزه لري کو بیا په تندې لري کو او بیا با خپیو چې دی بیا لاسونه بیا خپې صحیح ده لکه پتلو په وخت کې چې کم منګه لاول کړه ټول اخیری پوه شوي ها پوزه لاول به تندې لري کو بیا پوزه بیا خپې لاسونه بیا خپې و ايذع ركبتيه کې خودل دوانو څنګهونانو ثم يديه بیا د لاسونو ثم وجهه بیا د مخ عند السجود د سجده په وخت کې نمبر 2 ان يرفع کل چر پاسه نو اوچتول د مخپل ثم يديه بیا د لاسونو ثم ركبتيه بیا د زنګونانو عند النحوز من السجده د سجده د را پاسېدو په وخت نحوز را پاسېدل ان يزع وجهه بين كفيه حال السجود د سجدي په حالت کې ځوان ورغو په منځ کې مخ کې خودل اې د دوه لاسونو په منځ کې مخ کې خودل نمبر 24 ايباعد بطنه عن فخذيه خېټه د ورنونو نه لري ساتل خېټه د ورنونو نه لري ساتل ويباعد مرفقيه عن جنبيه او لري ساتل د مرفقين وې دي څنګه څنګه د ډډونه ويباعد ذراعيه على سجوده او لري ساتل دلی چوک خپل دې دلی چوي د سیدینه یعنی منګه چې سیدی رزو کنه نو په داسې حال کې وځوي چې لاول منګه بزنګونان خطه کو بیا با لاسونه بیا دندې په دې طریقه باندې ما ته وګورئ تاسو نو زما دا د چې دي کنه دا په دسمکه نه لري دا ډډه چې دا په دې نه لري او خېټه چې نه دا په دورونو نه لري کو ته څه کومه دسه نو دا دې باندې سیدنه کی یا دا دوانه لاسونه پسمکه باندې تک دي دسه کې سیدنا نو دسه هم نارا دغه سنت مطابق نه ده د سړو د پاره زنانه ما لاړ بشو لاول بکینی بیا واپس هغه سیدر لړ شي هغه بخپې لاسونه په دسمکو نه چتای او خېټه په دورونو نه جدا کوي
او بالکل غونډه سجده بلګي او سړی دا په اوږده سجده لګي اوږده سجده لګي نو لکه لاسونه د لیچ دي دا په مګه نه لګي دا څنګهلی دا ترخونه دا په ډډ سره نه لګي او خېړه به دورنو نه لري ساتي پوج ایوباعد بطنه عن فخذيه لري ساتل د خېټې خپل دا اورنونو نه ويباعد مرفقيه عن جنبيه او لري ساتل دا سور سنگلو د ډډونه ويباعد ذراعيه عن الارض او لري ساتل د چخپلو د ازمکینه حال سجود بعد سجده ان تكون اصابع اليدين مضمومه حاله السجود حال سجود د سجدي په حالت کې بعد منګه دواړه غوډي بندي لګي دا غوډي دا منګه بندي چې په کولاوي نه بند ساتل واښو به باندې بس ده ها وای دا